بسم الله الرحمن الرحیم. زه علام خان شیرپو ځای ته راغلی یم او دوی موږ سره امداد کوي. موږ له کور ته هم راغلي یو، موږ سره امداد کړی دی او موږ سره ډېر زیات امداد کړی دی. نو مال یې چینچیم جوړه کړې دی او موږ سره ډېر زیات امداد کړی دی. نو موږ تر اوسه پورې چې د خلکو ته زما خواست چې کم مالدار ترین دي، موږ باندې تقریبا 4,40,000 روپۍ قرض هم دی او موږ سره تر اوسه پورې لکه دې موږ ته بلا ویډیوګانې وکړي، تر اوسه پورې چې امداد دونه نه دی رالیږلی. لکه علم خان را سره کړی، داسې نورو کسانو را سره کړی دی که نه، لکه څه کسانو راله کور ته سره وړي، لکه دا د دې د ویډیو په ذریعه باندې او دا د دې دغه باندې موږ سره امداد شوی دی. څه یو ځای کې مې ویډیو کړي، څه راله دې کړي دي، لکه ډېرو کسانو ته مې ویلي. نو الله دې په دې باندې هم رحم وکړي او موږ سره تر اوسه پورې چا دونه امداد نه کړی. شیرپو سیټ نه موږ ته غوړي او اوړه میلو شو او نور هر څه میلاویږي، پیسې هم راکړي دي، چرشقې هم راله سمه کړې ده، الن کې باتروم موږ کرانو باتروم هم راله جوړ کړی دی، د پیسې راکړي او کور ته هم راله راشن راوړی دی، کپړې یې راوړي دي، پیزارونه یې راوړي دي، دغې پیسې یې راوړي دي، هر څه یې راوړي دي. بس د دې چې موږ سره څه چا وله هر څه ورکړي، زموږ ځای ته یې موږ له راوړي، الن کې ماشومانو د خوراکه پورې موږ له هر څه راوړي دي. علم خان شیرپو موږ کور کې 5 معذورانو، اوس هغه یو وفات شوی دی، زوی مې وفات شوی دی او 4 پاتې شوي دي. نو موږ سره دغه وجه ده چې د موږ نه ښځې مخر غواړي 4,40,000 روپۍ دا په موږ باندې قرض دی. نو که موږ سره چې امداد وکړو، روژه ده او ټول کوټو کې ورونه نشته، باران چې وشي زموږ په غولي کې اوبه ولاړي، زه مزدورۍ له چینچي نشم روغ کېدی، ولې چې کنده ده هټ یېرونه تاووي، وروره بار نشي راوتی، ځای کنده دی او ډېر زیات دغه دی پکې او ټریفک والا مو چیړیا بله ورځ یو کس ما سره ډېر زیات ګرم شو، ما ته وی ته دلته پرې چوک کې ولاړې، بل د ما نه 2 کسانو مخکې سورلی خو یې جوړې ای ته څه مو نه وي او زه ولاړم، زه خپل ځاني دونه څه خفه شوم چې دا وګوره 2 کسان یې پرېښوستل او زه دلته اوس ما 4 سورلی کېنولي، ما سره 100 روپۍ زه د کور نه رالم، ما په هغې باندې تیل واچول، ما د کلي نه دا کوشش کړ د غریب آباد نه چې دا 100 روپۍ تیل به ما د رزړو پورې ورسوي او که نه هېڅ پته نه لګي. خو بیا مې کوشش وکړو، ما وې زه د الله په رحم هر څه کېږي، په الله مې توکل وکړو، په الله مې دغه وکړو چې ما وې دې به ما ورسېدل ته نو انشاءالله. نو بیا دې زه پکې چوکۍ ته بوتلم، بیا مې کوشش کو چې ما به ورسي او که نه لار کې به زه دا چینچي را ولاړه کړم چې ما پمپ ته ورسي، خو ښه زه یې پمپ ته ورسولم، خو دې ما سره دونه زیاتات راغلي چې دې هسې بېسه ما چیړي، هسې بېسه ګناه مې څه ده، زما خو دې پولیس والو سره پوله نه پټې نه هېڅ هم دي شریکه، زه خو خپله غریب سړی یم، 4 مې معذوران دي را سره دا دي، ښه مې وویل چې 5م دارې وفات شوی دی او وروره تاسو ته وایم چې ما نه خیر دی ووړی دې ته ما 20 پیرې وي چې ما ته مخې ته کېږي، ما زه غریب سړی یم، زه له مزدورۍ پسې ګرځم، که څېرولونې خو موږ کوشش کوو چې موږ دا قرض رانه ختم چې دا قرض زما نه ختم شي، زما به د اوږو نه بوج ختم شي، زما خور ده په کوڅو کې ګرځي، نوړی روټۍ وظیفه غواړي، د څه د وجې چې موږ وایو موږ دا قرض دې له برابر کړو چې دا قرض د دې د موږ نه ختم شي. نو بیا که موږ هېڅ پسم دي بیا زما له خدای پاک دومره راکوي چې 400-500 روپۍ ورځ ګټو، نو هغې کې زموږ ډېر دغه کېږي، کار پکې چلیږي، بس ښه د هر یو شی پکې راوړم، اوړه راوړم، غوړي راوړم، هر یو شی راوړم او چیني چاته سوال کوو، پولیس والا هم ما ته ویلي دي، ما ته نعیم پولیس والا ویلي دي چې وروره که کور کې دې غوړي ني چیني ني هر څه ني زه لګوم ما ته وایه. بل پولیس والا یو پرې چوک باندې ډیپټي وه، بل داسې دغه ما ته وی وروره که غوړي چیني ني هېڅ هم ني ما ته وایه زه به درله اخلمه. نو ما ورته وی صحیح د الله دې عزت وکړه چې تاسو موږ سره دونه، خو ما ورته په ما باندې صرف له خیال ساتئ د دې د اړخه چې زه په دې چوک کې لږه ډیپټي کوم دغه کومه سورلی وړم، ما د دقه پرچم ورچم راکوي ځکه ما دا خرابوي ډېر زیاته.